أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما 68 آیت 63 پسود الفرقان کے والذین دا عباد الرحمن دا سکسان دیم لا يدعونا چه نرا بلی مع اللہ دا اللہ سرا الہن آخر بل مددگار ولا يقتلون النفس التي ونوجنی آغ نفس حرم اللہ چه اللہ حرام کردی دی دا قتلول الا بالحق بغیر د شرعی جرم نام ولا یزنون او دا عباد الرحمن زناهم نکی ومن یفعل ذالک او کچا دا کارونو کرل یلقا اساما مخامخ بشی دا گناہ سزا سرام. امام رازی رحمہ اللہ علیہ کی ربط و مناسبت مخ کے سرا پدی طریقے دے ہوئی در عباد الرحمن صفت دادے جے الاحتراز عن الشرک والقتل والزنا داداغی مزید صفات بیانی گی شپگم صفت وی دلتا بیانی گی مخ کی بھی پینزہ بیان شوی دے گوئی دا دے دریو پلیتون بھی اڈڑ گئی احتراز کی دا شرک و دا قتل و دا زنا نام بیاو بسید دی حکم ذکر کی ہوئی امام رازی ہوئی چې څوک دا کار وکړي نه هغه د پر اساس سزا ده او استثناء بیا ذکر کوي چې څوک د دین توبه وکړي نه هغه به څه بدلوي. دا د امام رازی عبارت دي. عنوان بسی د جرائمو نه اجتناب کول. د عباد الرحمن نهم لسم و یو لسم صفت ذکر کیږي. شیخ لگی احسن الکلام کې د عباد الرحمن نهم لسم و یو لسم صفت خوی هغه ذکر کیږي او مخ کے صفات تحلیو هغه باغی کې موجود او مخ کې کم ذکر شو او دا صفات بدی کې نه دی موجود یعنی دې شرک نه کوي مشرک نه دی شرک فی دعا نه کوي قاتل نه دی قتل د نفس نه کوي زانی نه دی زنا نه کوي بدفعلی نه کوي تخلیه د دې نه دی خالی دی دا ټکی ولا خیدا ابل تحلیه هغه د کالو نه دی یعنی باغی باندې سنبال لغه مخکنو باندې ځانې پاغې ډولي کړی ښایسته کړی دی دا تخلیه ده یعنی دا په دې کې موجود نه وي د دې نه ځان خالی کړی دی د دې اپوزټ صفات په دې کې موجود دي مخالف. امام رازی و بصیری کی چې الله دلته دا ښکاره کړه دا خبره چې لا یسیر بتلک الخصال وحدها من عباد الرحمن دا مخکې صفتونه چې په دې کې موجود دي نه صرف په دغې سره د عباد الرحمن کې نه داخلیږي تر دې چې د کبایر نه دې ځان وساتي دے بزان د دے کبیرو گناون نساتی دے پلیتون بزان ساتی شرک بن گئی قتل د نفس بن گئی بدفعلی بن گئی. امام رازی دا لکلی خپل متن کے او حسن بصری نے یو قول نقل کړی دی هغه وی د دې نه مقصد دا دی چې د کافر او د مؤمن په کردار کې په منځ کې فرق تاسو وي د مؤمن بکس کرداري مؤمن بشرک نه کوي کافر خو شرک کوي کنه مومن بس کرداری دے بقتل نہ گئی کافر خو قتل گئی کنم مومن بس کرداری دے بدفعلی نہ گئی دا کافر خدا کا کردار دے بدا کارو نہ گئی نہ دا کافر و دا مومن پر منس کے فرق تھے ہاں دے شان نزول کے اقوال دی بلکہ منگو اسے سیاح حدیث تھی کله کله تاسو باندې وسوالو شجیر سبب نزول کله کله دیو آیت ډیری شي نس چل بکو اس چل بنکو د یو آیت ګڼه شان نزولم کې دی شي خو چې صحیح کنه سند به ګورو هغه علم غواړي بیا د رجالو صحیح بخاری او صحیح مسلم کې نقل لی ابن مسعود رضی الله عنه وی چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کوم چې ایو ذنب اعظم کما گناہ و گناہونو کې ټول نه لوی دا نبی سلام فرمایل ان تجعل لله ندا وهو خلقک جتا اللہ له شریک جوړ کې حال دا دے جتا غا پیدا کړي ما ته ثم یو بیا کوم ګناه ده ته نه لوي
دې پسې لوی هغه ان تقتل ولدک مخافه ان يطعم معك دا چې د خپل بچي هغه وژنې د دې یاري نه چې د ما سره خوراک کوي خوري بس وي خوري به د کم دی نه بیا وی ما ته بیا کومه ګناه لوی ده ما ته انتظانی حلیل تجارکا چې د ګاونډي بیبي سره بدفعلي وکړي نه الله د هغې په تصدیق کې آیت نازل کو والذین لا یدعون مع الله الها آخر صحیح بخاری او صحیح مسلم حدیث ده دویم دا قول ابن جوزی لیکلی دی چې مشرکانو کې اکثر داسې وو چې هغې قتلونه کړو او ډېرې بدفعلۍ یې کړې وې د نبي صلی وسلم لرالل بیا چې ته کومې خبرې کې دا خو ډېرې ښایسته دي خو لیکن مونږ ګناهونه کړي ډېر زیات مونږ ته د هغې کفاره وښیه نو دا آیت وي نازلې شو د غفور الرحیمه پورې صحیح مسلم دا د دې تخریج وی کړی دی ابن جوزی ویلي دریم شان نزول دی لیکلی دی هغه کمزور دی باطل دی بلکې هغه دا دی چې وحشي راغلی و وحشي تاسو پیژنئ قاتل د سیدنا حمزه بیا صحابي دی ګوره ښه وحشي بیا ایمان راوړی دی وحشي رضی الله عنه صحابي دی بیا ښه یاد ساتئ د ایمان د ده مسیلمة الکذاب هغه د وجلی و که نه بیا دی په بدل کې هغه وی نبي وسلم ته وی تعالی راغلیم مال پناه راکړه تر دې چې زه د الله کلام واورم بهر کې پوږده واقع ده زه هغه نه بیانوم خدا صحیح نه ده ابن جوزی په خپل هم په هغې رد کړی دی په خپل یې په دې باندې رد کړی دی چې دا صحیح نه ده وحشي قاتل له حمزه هغه د اسلام د راوړو داسې واقع نه ده بلکې جدا واقع ده وي وهو بعید الصحت دا صحیح نه ده وي او دا واحد کمزور دا واقعه دغه دوه صحیح دی اولنی تفسیر والذین لا يدعون مع الله الها آخر والذین دا عباد الرحمن دا سے کسان دی لا يدعون تو بری معنی کی لا يدعون لا يعبدون شرک فی الدعا یعنی عبادت تے کنا شرک فی الدعا نکی نرا بلی دا اللہ سرا عبادت نکی دا اللہ سرا نیوزے کی دا اللہ دے عبادت سرا بل خدای دا بل الہ عبادت دا بل الہ عبادت نکی صرف دا اللہ عبادت کی دے سر دا بل نکی شریکی نا شریک نجوڑی دا اللہ سرا دا غیب عبادت کی بل فیشرکون فی عبادهم یا چاگہ سر شرکو کی لیکن اغیق ہوئی اخلاص کی صرف دا غیب عبادت کی مام تو بری ہوئی سمرقندی لکی لا یشرکون باللہ شرک نکی دا اللہ سرا شرک یاغوی بدرے قسم دے ہوئی بعد ہر ایک دا سے ہوئی بدرے طریقوں دے اول دا چھے عبادت دا غیر اللہ گئی دویم دا چې د مخلوق خبره مني ان یطیع مخلوقا بما یامرهم بالمعصیه په ګناه کې د مخلوق خبره مني دا دی چې دا وګاو کې دریم دا چې د مخلوق د رضا د پاره یو کار کې یعنی دا الله رضا د نی مقصد نه اولنې خو کفر دی او د اخرت دوه ګناونه دي چې د غیر الله عبادت کې دا کفر دی او د مخلوق چې په ګناه کې خبره مني نه معصیت دی او د بل د رضا د پرکار کې عبادت دغه د خوشاله الله پر ریا ده کنه شرک اصغر کې راځي يدعون په معنی د څه د يعبدون ابن جوزیم د لیکلی یو پکې دغه کار دی چې شرک فی الدعاء نه کوي شرک فی العبادت نه کوي د عباد الرحمن دویم دا ولا يقتلون النفس التي حرم الله دی نو وجنی هغه نفس واغه تن چې الله ول عزت ورکړي دی یا الله حرام کړی دی قتل داغه تو بریوی قتلها اللہ داغی وجل حرام کردی الا بالحق مگر پا جرم شرعی باندے جرم شرعی باندے بیا دی حکومت قتل اولی شی اگر دادے چی یا کفرو کی مرتد شی پس دے اسلام نام یا دا نکاح نا پس دے زنا ہو کی ثابت شی پی گویان پہ ثابت کی بیا دا رجم دین حکومت کبے رجم نافذ کی وجل شون خصی قتل دے دم یا دے با قصاص قولی شی قتل کړه دی نه کې با قصاص کولی شي بالحق دغه دی ښه ولا یزنون دی زنا هم نه کوي امام طبري لیکي هغه فروج چې الله هغه شرمګاونه چې الله هغې سره میلاپ حرام کړی دی هغې سره نه میلاویږي داسې نه کوي سمرقندي وی لا یستحلون الزنا
زنا حلال نه ګڼي، دا حلال نه ګڼي، دا کادي نه کوي. ومن يفعل ذلك او چا چې دا کار وکړو، ومن یات هذه الافعال امام طبري وی چا چې داسې کارونه وکړل الله سره بل الہ جوړ کو، نفس او وجو سے بیسا او زنا وکړه، یلقا مخامخ بشي اساما د دې ګناه بدلو سره، اساما یلقا من عقاب الله عقوبة ونکالا طبري وی دیو مخامخ شي د الله سزا سره، دیو مخامخ شي د پته ولګي. ابن عباس نقل کی ابن جوزی یلقا جزاء د دې اساما جزاء مخامخ بشي د بدله سره. اکرمه وی چې اسامن هو واد فی جهنم، دا جهنم کې یو وادي دا. ابن قتیبه وی یلقا عقوبة مخامخ بشي د سزا سره. آسام جزاء الاسم امام رازی پکې یو قول دی لیکلی، آسام جزاء الاسم بدله د ګناه دی ویلی شي په ودن د وبال او د نکال. ابو مسلم خراسانی معتدلین نقل کړي ان الاسام والاسم واحد، یو شی د آسام او اسم، خو مراد دلته کې جزاء الاسام دی، بدله د ګناونو مراد ده. د اسم د یو څیز د نوم اطلاق کړي دغه په جزا باندې. آسام حسن بصری نقل کړي اسم من اسماء جهنم، نوم دی د جهنم د یو نومونو نه. هغه جهنم څنګه زید یضاعف له العذاب یوم القیامة ويخلد فيه مهانا، یضاعف زیاتول بشي ډیرول بشي د لپاره سزا او عذاب یوم القیامة د قیامت پر ورځ نور بډیر شي. ويخلد فيه همیشه وي بدغه جهنم کې مهانا ذلیلا، اهانت پر د التگی کی بیزتی پر د التگی کی. تخویف دلته کې یره د عذاب د جهنم نه، او تخویف د دې دلیل شیخ لګي چې دا گذشته کارونه کار چې دی کنه دا در شرک او کفر کړی دي، دا دومره سخت تخویف نه پته لګي. دا د دلیل چې دا گذشته کار چې دی کنه شرک او پسې دا سخت د ګناه کارونه دي ښه، او سخت د ګناه ځکه دی، سخت د ګناه کار ځکه دی، قتل پسې دغه پسې څه ګناه ده غټه، شرک پسې دویمه غټه ګناه سره وګورو ته څومره سخته ګناه ده، بیا پسې کمه ده، دومره سخته ګناه ده شرک پسې مرتبه ده. یضاعف له العذاب یوم القیامة، امام راضی لیکي یضاعف له ډیرول بشي د عذاب پر د قیامت، او ډبل کول بشي زیاتول بشي په زیاتولو. امام راضی سبب تضعیف العذاب د عذاب د ډیرولو وجه دا ده ان المشرک چې مشرک اذا ارتکب المعاصی مع شرک، مشرک چې نور ګناونه کی د شرک سره، عذب علی الشرک وعلى المعاصی جميعا، دلو په شرک باندې سزا ورکول شي په نور ګناونو ټولو، نه دا عذاب بد دغه ګناونو د وجه نور سیوا کیږي. او دې نه پته لګي چې کفار دا د شریعت د فروع تابع دي، یعنی دیوم د تابع دي، مخاطب دي، منځ روزه حج زکات دې د ټولو تابع دي، مخاطب دي، پکار دي چې دا کوي ایمان وروړي، دې دا پاغم سزا ملایويږي، په ایمان نه وروړلو هم ملایويږي، د ګناونو په کولو هم ته ملایويږي. ایسا جوړه ته لکه ډبې جوړه کیسه جوړه په یو ځای نه خراکا کیسه کې ويخلد فيه مهانا کارن کې ما سره پنځتا لګا ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه ودي بي همیشه پدې کې مهانا سپکو ذلیلو تبری ويبقى فيه الى ما لا نهایت فی هوان ويبقى فيه دی به همیشه پاتې پاغه کې الته همیشه پاتې لا نهایت فی هوان چې داغه د بدعت سه انتها نشته ده الته بس پکس پور ذلیل بپروتی فی العذاب صاغرا یوهان فیه سمرقندی عذاب کے بعد ذلیل پروتی ذلیل او بای کې پروتی دلته یو بحث د نسخ دی چړل علماء تفصیلی بحث ته زاغه پردمه آیت منسوخ ته نه منسوخ دوی تفصیل له الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله غفورا رحیما الا من تاب مگر هغه څوک چې توبه کړه د شرک نه و امن ایمان ورو په توحید
وعمل عملا صالحا وعمل کو نیک عملو فاولئک ندا کسان یبدل الله بدل بکی الله سیئاتهم ددی بد حسنات پنیکو سرام وکان الله دی الله غفور الرحیم بخون کے اور رحم کون کے. ترغیب دی توبې ته چې لکه توبه وکړې د خپلو ګناهونو نه بند شې، د دې ګذشته ګناهونو نه توبه وکړې، قتل دې کړی دی، شرک د نه شوی دی، بدفعلي شوی، توبه وکړه. او د توبې اثرات بیانېږي. اثرات څه دی؟ یبدل الله سیئاتهم حسنات، دا توبې اثرات دي. او پسې آیت کې اثرات دي، تر لرې پورې اثرات رسی بیا آخرت ته پورې به اثرات رسی. الا من تاب، امام طبری وی ومن يفعل هذه الافعال التي ذكرها جل ثناؤه يلقى ساما الا من تاب. چا چې هغه کارونه وکړل کوم چې دغه مخکې آیتونو کې الله ذکر کړل چې د هغې سزا به درته میلاویږي که نه، د دې نه هغه توبه وکړله، الله ته راوګرځېد، د الله حکم ته راواپس شو، توبه یې ویسته، دغه کارونه یې پرېښودل. توبه سره د الله حکم ته راوګرځېد، واپس شو او دغه کارونه یې پرېښودل، بترکه ذالک، او د الله رضا ته راوګرځېد. امام سمرقندی لیکي توبه یې وکړله د شرک نه او د زنا نه او د قتل نه. ابن جوزی دغه توبه د ښکاره کړه، د توبې مظاهره یې وکړه، توبه یې ښکاره کړه د دې ټولو ګناهونو نه. بیا د هغه چا نه شوه چې دی شرک نه کوي، قتل نه کوي، زنا نه کوي. پته لګي امام رازي وي د آیت دلیل چې دا توبه مقبوله ده، الله دا توبه قبلي. ځکه دره پر عذاب خو بیا دوچن نه دی که نه. خو امام قرطبي وي چېرې دلته کې بعض علماو اختلاف دی چې دا استثناء دا هغه چا ته شامل ده چې کافر او زانی، د قاتل باره کې اختلاف دی مسلمانانو، ځکه دغه باره کې خو سزا ده که نه، همیشتن به جهنم کی، همیشتن به جهنم کی. په خبره ورسېدې دي وي څو علما وي چې نه که نه همیشتن به جهنم کی نه، سزا به وخوري. الله چې هلته کوم ویلي دي نو هغې د هغه چا ویلي چې قتل د مؤمن حلال ګڼي، او څوک وي چې زجرن یې ویلي دي هلته کې. ځکه دې وي اختلاف دی، اختلاف نشته، فیصله مونږ وکړه. وآمن او ایمان وروړو، دا توبه د کافر ذکر کېږي ځکه وي چې ایمان وروړو، د کفر نه وړېدو، د کفر نه بند شو، د شرک نه بند شو. وآمن او تصدیق یې وکړو د هغه څه چې په محمد صلی الله علیه وسلم الله را لیږلي دي. طبري وي سمرقندي وي تصدیق وکړي د توحید منی، شرک نه بند شو. وعمل عملا صالحا، عملو کې دی عمل نیک، دی بیا غلاګانې نه کوي، دی بیا بدفعلی نه کوي، قتل نه کوي، هغې سره ولګوه. امام طبري وي عملو کې په هغه څه چې الله ته کوم احکام ورکړي دي، د کوم نه چې منع کړی دی د هغې نه منع شي، نیک عمل کوي. فاولئک نه دغه صفتونو والا کسان یبدل الله سیئاتهم حسنات، بدلی الله د دې ګناهونه په نیکو. کم شرکونه کړي دي نه الله ولا هغه بدل کړي، ایمان ته ولا بدل کړي، د هغې نه وروړي. بدفعلي زنا ولا بدل کړي په احسان په پاکدامنۍ سره. څوک وي دا ولا دنیا او آخرت دواړو کې بدلي. یبدل الله سیئاتهم فی الدنیا حسنات لهم یوم القیامه. حدیث دی پدې کې وګت کتا هو تیاری صحیح بخاری. یو انسان باندې به واړه ګناونه پیش کولی شي، دی ویریږي چې رو کا غټ ګناونه را پیش کړل، دا بل سکیږي آخرت پر ورځ. نبی الله وی چیرې دی وړو ګناونه په ځای ولا وړې نه کېولي کې، دی وی چې را ما خو سلوي ګناونه هم کړی دي، سلوي هم کړی دي چې هغه له بغټو. هغه حدیث راځي چې الله بو خان دې څنګه چې دغه شان مطابق زهق دی. نبی سلام دلته خواندل دا دې بیا ولستو فولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. د ابو هريره رضی الله عنه یو واقعا نکله چې هغه نبی سلام خوانو وته مې وزره نماز نه تپوسو کو چې ما نه بدفعلی شوی د بیا مې معشوم وجل دي، آیا زما توبه شته؟ ما دې نه نه ستا توبه چرته ده؟ بیا ما وی چې ګوره رسول الله موجود دی، ما فتوا ورکړه. زلم نبی سلام نه مې تپوسو کو، نه ما ته هلکتا او هلکتا پخپل هم تباه شو، بل دم تباه کو. تا دا آیت نو ولسته والذین لا يدعون مع الله الها آخر، دایره ته ولستو فولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. زوته ما بیا ګرځم چې غدانه بکم زی زانه بکم زی
تر دې چې ما هغه پیدا کړی یو باغ کې ناسته وه، نه ما ورته ووایي دا خبره مې ورته وکړه چې ستا باره کې دا آیت دې کې اوږد وضاحت بیا امام راضي کړی دی، څه توجیحات یې لیکلي دي چې دا بدی بوله څنګه بدلی. یو خدا د معافی کلم به پې راکاږي، معاف به کیو ده یا بدل به کی په نیکو سره، څنګه چې ما شروع کې ووایي سزا بولا عقاب بولا ثواب کے بدل کی، بدا آسان توجیحات تھی. وکان اللہ دے اللہ غفور الرحیم بخون کے مہربان، غفور دے غفور ذا عفوین بخون کے دے دا گناہوں نہ کرے چھ بندگان توبہ وکاگی، رحیم دے مہربانی کی پاغي باندې بیا ول سزا نور کی، توبې نه پس سزا نور کی. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وچاج توبه وکړه د ګناه نه، وعمل صالحا نو نیک عمل وکړو، فإنه یقینا دی یتوب إلى الله ورګرځي الله ته، متابا به ورګرځېدو الله ته واپس کیږي. احسن الکلام لیکي چې رستو آیت کې د مشرک د توبې ذکرو ځکه اووی چې آمنا، دلته د مؤمن ګناهګار د توبې ذکر دی، دغه سم ایمان لري کنه، ځکه د آمنا ذکر نه دی کړی، رستو یې آمنا ویلو. ومن تاب توبری لیکي، ومن تاب من المشرکین چا چې توبه وکړه د مشرکانو، فآمن بالله ورسوله، اب کدا معنا کړی. امام رازی وی چې ګوره تکرار څه پیدا ده، ما فائدة هذا التکریر، الجواب من وجهين، الاول ان هذا ليس بتكرير، دا خو تکرار نه دی، ولې لأن الاول لما كان في تلك الخصال بين تعالى ان جميع الذنوب بمنزلتها في صحة التوبة منها، ټول ګناهونه چې توبه وکړي الله قبلي کنه. دویم دا جواب کې ان التوبة الاولى رجوع عن الشرك والمعاصي، اوله توبه خو د شرک او د نورو ګناهونو رجوع کولو کنه، د دویمه کې رجوع الى الله تعالی للجزاء والمکافات، د دویمه کې الله ته ورګرځېدل دی، واپس مراد دی، دا توبه دلته کې هغه نه مراد وي، د دې خواته له خو د شیخ توجیه صحیح ده، هغه صحیح ده، هغه مطابقت لري کنه، تعویل نه غواړي، بس هغه سیده خبره ده. توبه ویسا وعمل صالحا، نیک عمل کو پای حکم چې الله هغه ته کړی دی، د هغې اطاعت کې پاغې کې بیا هغه بدفعلي نه کوي، شرک فی الدعا نه کوي، دغه ګناهونه بیا نه کوي. یعنی تاب من الشرک والمعاصی وعمل صالحا بعد التوبه، سمرقندی وي نیک عمل کی پس توبې نه، فإنه يتوب إلى الله متابا، یقینا دی واپس کیږي الله ته په واپس کېدو، یعنی دی د توبې نه پس ځان خطر کې نه ګڼي چې صحیح توبې ویستله بیا دې یې نه کوي. ابن الانباری وی چې دیکھ یو بل معنی ده، ودله پکار دادی چې دې دا توبه صحیح توبه وګڼي، دا غي نه پس دې ګناونه نه کوي چې بیا خپل توبه خراب کړي. په خبره پوه شي دې الله شان او پیژنې دې الله ته واپس کیږي، چې واپس کیږي د الله حیثیت او پیژنم، دا معمولی شی مګنوي. دا قول نقل کړي ابن جوزی دی. والذین لا یشهدون الزور، دا عباد الرحمن داسې کسان دي لا یشهدون الزور چې دې نه حاضرېږي دروغ مجلس ته، د شرک مجلس ته، د موسیقۍ مجلس ته، د ګناه مجلس ته. وإذا مروا کله چې دی ورتېرېږي باللغو، د ناروا کار په خوا کې، مرو کراما ورتېرېږي ځان بچ ساتونکي. په دې آیت کې د عباد الرحمن دو صفتونه نور ذکر کېږي، یو لسم او دو لسم. لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، د لغویاتو نه احتراز کی ځان ساتي، فضول چیز نه. والذین لا یشهدون الزور، امام قرطبی معنی لکھی لا یحضرون الکذب والباطل ولا یشاهدونه، د دروغ مجلس تا، د باطل محفل تا حاضری کی نه، هغې ته ګوري هم نه، نه ګوري چې موبایل کې ورګه راشه ډمان ګډي کې به ګوره واړه وسړی دا نه د کار کتلی دی، هغه ګوري هم نه، مشاهده د هغې نه کوي. وزور، زور څه شی دی؟ کلو باطلن، هر باطل څیز هغه زور دی. زورا و زخرفا، دروغ نه جوړ کړی شی باطل څیز دی. اعظم زور چې کم دی په دې زورو کې ټول نه لوی څیز څه شی دی؟ الشرک و تعظیم الانداد، د بوتانو د شریکانو عزت دی.
ټول نه لوی زور لوی دروغ سری شرک او عزت د بوتانو. ابن عباس په دې کې اخترونه د مشرکانو هغه مراد دي دې کې داخل دي. دا د هندوانو د کافرانو چې کوم عیدونه دي دا په دې کې داخل دي. امام رازی هم دغه لیکلي دي. امام طبري لیکي چې معنی د زور صدا دیو ته نه حاضرېږي شرک بالله سو کوئی چې شرک دی سو کوئی نه مراد ګانې دي ګانې نوري د ګانو میبل د نزي هغه دروغ وینا دا سو کوئی ما دغه تلخیص ساته وي هغه لوی تفسیر کړی دی. نه په دې کې ټول داخل دي ټول دروغ دا مشرکان نه دي دا ګانې نوري دا دروغ هم نه وي ار هغه څه چې باغې د زور اطلاقي کې دي دغه نزان ساتي هغه دی نه مونی. امام ابن جوزی لیکي د بت مراد دی د بت پرستو میپل د نظیم بوتانو خو نزي. محمد ابن الحنفیه به چې ګانې نوري يرحمک الله مجاهد نم نقل دی ګانې نوري. دوحه ابو مالک چې شرک نه کوي هغه غلط لوبې نه کوي کوم چې جاهلیت کې به بې پردګي بګي یا بګي منځ خراب وي درس خرابي. اخترونه د مشرکانو مراد دي ربيع بن انس. امام رازی لیکي دې کې احتمال دی دا مرادم کې دي شي ويحتملوا حضور كل موضع يجري فيه ما لا ينبغي ار هغه محفل تعذيري مراد هغه صحیح دي چې په کې داسې چیز جاری چې هغه ناجایز علاوه بګروانه ته پکې ناشته خلک به حیايي کی ګندګي پکې کوي تناشته بے مطلب خبرې پکې کیږي ته پکې ناشته بدتمیزي پکې کیږي تناشته دلته ولې کینې مزه دې خلکو سره مکه نه چې دا مې بل خوشي شي سیګریټ ډکیږي او دا دغه کیږي بوتلې چلیږي د شراب نه ولې کینې دې کې اخترونه د مشرکانو داخل امام رازی لیکي د فساق او د فاسقانو هغه محافل په دې کې داخل دي ومجامع الفساق د فساق چې کوم جمع دی کې ناس دي دا یو غیبت کړي د بل چغلي کړي ځکه څوک چې اهل شر سره کینی هغه ته ګوري دې سره په دې ګناه کې شامل دي ځکه چې هلته موجودګي او هغه ته قتل دا دلیل دی د رضا دا دلیل دی چې دې په دې باندې خوشاله ده ځکه دې کې خدای ناشته کنه نه دې نه ځان ساتل پکار دي. امام قرطبي دلته یو خبره کوي هغه د ابن العربي نه لګ نقل کړی دغه وی کذب خو وی صحیح دی چې دا کذب مراد دی کنه بالکل صحیح دی. هر چلو بھی جاہلیت ناغے کے جواری و باغے کے یا جہالت و جګړې سيزو باغے کے نا معلومتیا بابا کنه خسن کې بیا واچو نه پدې وجا کفر تر سره دا غینه منع شو هر چې غنا غنا دا غانا دا دال تک رسول نه کوي دا خبره خطا ده ځکه امام قرطبي لیکي غان اوریدل دا حرام سيز اوریدل دي دا حرام سيز دی وذالک کل اشعار التي توصف فيها الصور دا خو د هغې شعرونو مثال دی د هغې کنجرو شعرونو چې په یې کې د ښایسته شکلونو صفت کړي شوي د شرابو صفت پکې کوي لکه غالبو بس شراب دی او شراب دی ځانه د کار کتلی دا خو اسلامي شاعري نه ده دا خو اسلام کې منع دي چې ته د شرابو ستاینه کې او دا د پردو جینو کو د هغې د زلفو سماعه الى التحریم وغیر ذلك مما يحرك الطباع ويخرجها عن الاعتدال دغه نور څیزونه هغه اورېدل حرام دي چې مزاج د خپل اعتدال نو کاږي طبیعت سړی له ګرمي سړی لیونی کوي نه سړی داسې کوي چې دی بیا د غلط څیزونه بیا خوښوي بده دغسې پسې بیا ګرځي کنجر وله چر شي بعضې شعرونه بده کې پیش کړي چې یاره ننګې یې داسې دي لکه شغلي دي یا سیوان دي پلاني دي نو دا لا خبرې دي چې دی یې پیش کړي یا د ګانې یو قسم نه چې په کې ساز والی شي نوع من المزمار شبابات ته وي چې زموږ د زمانه کې به خوړ دی امام قرطبي لیکي نن نه خبره کنه چې نن ډمتو کم حالات راوتی دي نه جاوید غامیدی هغه بده کې دوکو کې چیرې دا خو ته آبشار اور دا موسیقي دا د بخوګ आवाज تلاوت اور دا موسیقي دا الګ دروغ دوکا ورګه خلکو لا قران د څوک موسیقي وي آبشار د څوک موسیقي وي چاغه دا د دوپړې باجه وي مونږ دوپړې باجه خبره کو ګټار دی بل شي ډنګړو چې خبره کو هغه حرام دی مطلق حرام دی پای کې تعویل ته سجد نشته دی پدې کې صحیح حدیث شته دی کنه تو لاندې ټول ضعیف دي یو پکې صحیح شته کنه هغه په حرمت باندې دلیل دی
او حرمت ستا په وینا زما په وینا باندې نه حلالېږي، الله حرام کړی دي. دا د روح غذا ده. زمونږ بیضاوي استاد و هغه فرمایل چې او دا د شیطان د روح غذا ده که نه موسیقي. نو دف حلال دی. دف معنا تم بلوال په واده کې بس حلال دي، د هغې نه خوا مه ځه که نه. شریعت دغه خولی دي تو پسې نور سره چې پردی لږ بوځې کور ته او کور کې د ګډ ډولکي ووایي. نو بېزتي دله د ښځو کې ډېر غټ غیرت دی وي. ستا ښځې ته ګډ شم نه دننه لړ شي وګډېږي وته که نه، او ستا ښځې ته تورې هم نه دننه ورته ونه وایي بویځي که نه. دا زموږ د خلکو غیرت دی. هسې به د بریتونه ویني ساتي خو بیا به ډم به کور ته بوځي، ښځې به ګډېږي لپټې به په سر نه. دا ټول لغویات دي، بدل څیزونه دي، دې نه ځان وساتئ. وإذا مروا باللغو مروا کراما، کله چې دی ور تیریږي په لغویاتو باندې، مرو دا مؤمنان د عباد الرحمن ور تیریږي کراما، ځان بچ ساتونکي، درانه او خواږه ځان ته بچ گئی. لغو نه څه مراد دي؟ هر فضول څیز پای کې داخل دی، هر فضول څیز دی. پسې دا مشرکان خبرې کوي، د هغې نه ځان ساتي، پرېږدوی. هغې له څه تکلیف ورکړي، غلط کامنټس پې کوي، دي او داسې نه وایي، پرېږدوی. بس مخ ته واړوه، پرېږدی، اعراض ته وکړه. کله چې د فروجو ذکر کې نه کنایتن کوي، اذا مروا باللغو مروا کراما، تفاسیر هم دغه لیکي. ښه ټول ګناهونه په دې کې داخل دی. امام طبري دا لیکلي د هرې ګناه په خوا تېرېږي نه مروا کراما، ښه په عزت سره تېرېږي، ځان ته بچ کوونکي تېرېږي، ځان ته بچ ساتي. ګانو په خوا تېرېږي نه اوري، مخ ته اړېږي ته، دا غلط څیزونه نه اوري. امام قرطبي لیکي لغو څه ته وایي؟ وهو کل سقط من قول او فعل، هر پرېوتې کار، هر پرېوتې خبره هغه لغو ده. په دې کې ګانا، په دې کې فضول څیز ټول داخل دي، ټول څیزونه په دې کې داخل دي. مرو کراما ور تېرېږي د هغې په خوا کې عزت سره. څه معنا؟ مرو علماء تېرېږي د په خوا کې حلیم و بردبار ہوتے ہوئے. بله معنا د مرو معرضین عنه، تېرېږي د هغې په خوا کې د هغې نه مخ اړوونکي. بله معنا دا ده ان المعنی اذا مروا باللغو جاوزوه، کله چې د هغې په خوا کې تېرېږي د هغې نه تجاوز کوي. ابن جوزي ټولې معنی کړي. نه اکرام دلته کې دا معنا ده چې لا یکونو الا بالاعراض و بالانکار، هغې نه اعراض کوي، هغې نه انکار کوي، نه خوښي، په هغې کې د هغې امداد نه کوي چې ورګه د رباب تار ورته وشلې ته چې دا او دغه کمه یا د راسوچ ورکم د دې باجې ده پاسه سړی دا نه د کار کتلی. شرک په دې کې وي داخل دی. ښه د شرک د میلس نه ځان ساتي امام رازي. او قرآن پورې څوک ګپ شپ لګي که نه، واللغو فی القرآن، یا رسول ته کنزل کول، د هغې مجلس نه ځان ساتي. څه خلکو اوس واقعي کارټونان جوړ کړي دي او چلیږي، نعوذ بالله، د نبي سلم شکل یې نعوذ بالله جوړ کړی دی. کارټون کې جوړ کړی، ډېر لوی بېزتي یې کړی د هغه. ظالمان دی، الله دې تباه کړي. اخر یې جوړ کړي او اخر چې کوم دی هغه داسې ټوپونه ووایي، هغه کته وولي، خو هغه ته ابوبکر دا خر راټینګ کړه، نه هغه خر خبرې شروع کړي. دې دا لکه دې د اړه د کتو دی چې دې لکه داسې ذات له داسې انسان له دې کارټون جوړوي که نه. دې د هغې نه ځان ساتي، هغې ته مایله کېږي نه. امام قرطبي وي مخ اړوي د هغې نه، هغه نه پسند کړي، هغې ته نه مایله کېږي، هغې باطل کې نه ورنه نوځي، هغه دې سپک ګڼي، د هغې نه پاک پاک رواني. والذین، او دا مؤمنان داسې کسان دي د عباد الرحمن، اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. اذا ذکروا، کله چې بیان کړي شي دي ته د نصیحت دپاره، بآیات ربهم، د دې د رب د آیتونو حکمونه قرآن ته لوستل کېږي، بیانېږي. لم یخروا علیها، دین ور پرېوځي په هغې باندې، دې نه کېږي هغې ته صما وعمیانا، کاڼه وړانده، یاره چې ما غوږ ونرېدو، داسې نه کوي، نه ووري بیا پې عمل کوي. دا د دې عباد الرحمن 14 صفت دی، او دا د هغې ټولې صفتونو د حاصلولو دا سبب دی. ښه دی که چې کم ذکر کېږي هغه ټول صفات به په دې کې ال راځي چې په دې کې دا صفت موجود وي. هغه دا چې د قرآن ډېر په غور سره اوري، په دې کې غور او فکر کوي، د غور او فکر نه پس په دې باندې عمل کوي. دې داسې نه دی چې قرآن په یو غوږ ګوري په بلې وکاږي. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، دا عباد الرحمن داسې دي
چې کله دیلا نصیحت ورکړی شي طبري وي د الله په دلایلو سمرقندي وي د الله په قرآن نصیحت ورکړی شي امام قرطبي وي قرآن په ولستی شي قرآن آخرت ته بیانېږي قیامت ذکر کیږي د قبر ذکر کیږي ندی ځان نه غافل کوي دی غفلت کې نور پرېوځي چیرې بیا نور یعنی ود شي خوب پر راشي خوب په غلبه وکي نه غفلت کې نه کینی بلکې رډ سټانټونه استي لم يخروا عليها ثم وعميانا لم يكونوا خر يخر خرا پر وضو دوی دلته مجازن به طور استعاره راغلي دي نه کیږي پاغه باندې ثم کانه چورینا لاندګي گنازان لندینا چغوینینا طبری ولکنهم یقاظ القلوب لیکن زړونه د ویخي عقل بالکل رډی ناشتي د الله کلام باندې ځان پوي چې سوي ما تسوي وګونه او زړونه او تر ډی کړي لم يخروا عليها سمرقندي لم يقعوا عليها خرور نه دغه حقیقتا خرور نه مراد قرطبی لیکلي بیا بخپل اول حالت باندې نه چې کله قرآن ووري کنه نو پدې کې فرق راځي ابن جوزی لیکلی دي په خپل اول حالت باندې نه ښه لم يثبتوا على حالتهم الاولى قرآن چې ووري د عمل کې فرق راشي غ چینج راشي قرآن چې بده کې کم چینج راوستل غوړي غديو کی روټه بخیلاس وای نه بخیلاس خوري دغه چینج راشي چې ووري حکم مثال می درکړه روټه والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما والذین دا عباد الرحمن دا سکسان دی یقولون چ دعا کوي ربنا هب لنا اے ربا راکی مونږ من ازواجنا زمونږ د بیبیانونا وذرياتنا زمونږ د اولادنا قرة اعین یخوال دسترګو وجعلنا کی مونږه للمتقین اماما د متقیان امام بنلسم صفت د عباد الرحمن دلته بیانېږي د دې مطلب دا چې دا تیر شوي سوال صفات دا دي ځان لم خوخي خپل اهل او عیال لم خوخي خپل بچو لم خوخي چې رب بدی کې امدار راولي او تدبر قرآن لیکي چې د اهل او عیال د عاقبت د انجام فکر یې سره چې رب دې وسکیږي جهنم ته لاړ نشي ربا دیم نیکان کې ګوره ښا والذین یقولون ربنا هب لنا والذین دا عباد الرحمن دا کسان دی یقولون چې دعا کوي رب ته دا خبرې کوي دعا غواړي رب نه په شوق دا دعاګانې غواړي هب لنا راکې مولا بیا یقولو امام طبري وي من ازواجنا زمونږ د بیبیانو نه راکې مونږ لا وذریاتنا زمونږ د اولاد نو د بچونا قرة اعین ما تقر به اعیننا هغه سيزونه مونږ ته وخی چې زمونږ سترګې په هغې یخې شي چې زمونږ حکم مني ستا حکم مني رب اطاعت کې نیکي حافظ عالمي ګرخریلی نه صحیح تابعدار سړي سم مؤمني دوکمار نه بېایمان نه کنزلمار نه زما سترګې په یخېږي چې ګورم سم دم انسانی دې لپاره چې موږ سره زموږ په جنت کې ملګري شي نه هلته به زموږ سترګې یخېږي چې دا مې بچي دي ما سره جنت کې دي رب د ګناهونو نه وساتې د جهنم وي تخته نه شي سمرقندي لیکي ابن جوزی وی چې د حسن بصری نه تپوس شو قرة اعین دنیا کې ده که آخرت کې هغه وی دا چې دنیا کې ده دنیا کې پدې دې چې دینه اول کم سیز مزیداری پسړی باندې بخلېږي چې داغه خزا نه کوي نیک عمل قرآن خوا نه بچي د الله خبره مني نیک عمل منظر په خپل عزیز وخت قرآن په خپل لالي نه دین لوی قرة اعین وی بلشدا دا خو زبردست خبره ده امام رازی وی پدې کې څه شوبه نشته را شک نشته دی چې د قرة اعین نه مراد دینی کارونه دي چې سترګې یخېږي د دې مؤمن په دینی کار باندې دنیوي څیزونه نه دي مراد چې مال او جمال راغی او ډیګري رااله او لویه مرتبه رااله او زمې په د جاز نم په هوا کې په بل څیز کې والوته څه کوي په آخرت د قبر به سهالي هغې نه خبره انه لا شبهة ان المراد ان يكون قرة اعین لهم في الدين لا في الامور الدنيوية من المال والجمال دا نه دی مطلب چې بس دنیوي درجه بره شوې د دین غور کوو د دین ګوره دین اصل دی امام قرطبي وی سترګې اله یخېږي چې سړی په مال کې په اولاد کې الله برکت واچي
که ښځه ښایسته وي ټیک ده الله ول حسن ورکړی دی خو لیکن دینی حسن هم په هغې کې موجود دی ډېره حیاداري دینداري قرآن خواني نیک عملي بد عمله نه بچي قرآن خوانه لوي کړي دینداره لوي کړي ښه صحیح تربیت له ورکړي نه خاوند بل خوا نه سترګې اوږدې نه بل چا ته خفه کېږي چې زما هم داسې قابل بچي وي نورو ته نه ګوري هر څه دلته برابر دي د سره خپل بچي او خپل اهل و عیال د دین او د دنیا په کارونو کې مرسته بیا کوي امام قرطبي لیکي وجعلنا للمتقین اماما جوړ کې مونږ ربا د عباد الرحمن دعا کې ربا کې مونږ للمتقین د متقیانو امامان د متقیانو چې امام شنه خو ډېر به متقي که نه یا ربه مونږ ډېر متقیان کې مونږ اتقام کې اتقا څوک وایي چې په دې کې قلب دی الټه دی ربه زمونږ امامان متقیان کې قلب دی پکې قلب مقلوب دی وي دې حوالې هم نه ته وایم فبریم لیکلي نورم لیکلي سمرقندي لیکي جوړ کې مونږ امامان د خیر چې خلک مونږ پسې رواني مونږ سم دم خلکو چې دا کار هغه کړی ځکه کوم د نیکۍ کار مقلوب امام ابن جوزی لیکي چې مجاهد وي چې دا مقلوب دی متقیان زمونږ امامان کې چې ډېر نیک سړی وي زه پسې مونځ کوم وایي زه هم دغه نه زده کړه کوم په ما کې هم تقوا راځي امام رازي لیکي چې ګوره تقوا غواړي د دین مشري غواړي د دنیا مشري نه غواړي وګوره باچایي او حکومت نه غواړي د الله نه څه غواړي یا رب ما په خپل تابعدارۍ کې لوی مقام ته ورسې نو قرآن مونږ ته څه ښیي د دنیا سپېشه او تا ته په سکول کې څه ښیي مقابله کوه د مقابلې وخت نمبر یې بډېرلی نوکري به بیا جاب به میلو شي ګولډ میډل پسې چې جوړ کوه که نه تا چې هغه ښیې که نه بس رزق به رامنډې وي اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیة وسلاما اولئک دغه خلک یجزون الغرفة دی له بدله کې ورکولی شي بنګلې بما صبروا په دې وجه چې دوی ټینګ شي په دغه کارونو باندې په دغه 15 صفاتو باندې ټینګو ویلقون فیها دی ته پیش کولی شي په دې جنت کې تحیة وسلاما مبارکي او سلام امام راضي وی چې الله کله دې د صفاتو شمار له متقینو کنه نه الله دې له دوه قسم فائدې او دوه قسم احسان دي سره کوي سوال منافع ورکی او سوال عزتونه ورکی سوال فائدې ورکی انعامات او عزت مولا ورکی فائدې دادی اولئک یجزون الغرفة بما صبروا عزت دادی چې ویلقون فیها تحیة وسلاما التو تسلامون وردیږي بشارت ته ښه دې آیت کې هم بشارت دی او پسې هم بشارت دی د تواضع سلا جنت څوک چې عاجزي کوي او دغه ځای کوي که نه د هغې بدله دلته بیانېږي اولئک دغه کسان کم کسان امام طبري لیکي هؤلاء الذین هغه کسان وصفت صفتهم من عبادهم یا وصفت صفتهم من عبادهم وصفت صفتهم من عبادهم ما چې د کومو بندگانو د خپل اوصاف ذکر کړل عباد الرحمن نواله و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هنا لاغین واخذ اغذنا تر دې وینا پورې والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا تر دې جسم ذکر شول دغه صفات والا دا 15 صفات چې بغیر راشي یو جزاونا ثواب کې باور کولی شي دیلا د هغې کارونو په بدله کې به ورکولی شي دیله کم کارونه چې دی دنیا کې کول الغرفته د جنت کمرې کوټې جنت کې دنګې دنګې برا کمې کوټې دي هغه بول الله ورکوي امام قرطبي لیکي وما تخلل بین المبتدا و خبره اوصافهم من التحلی والتخلی د دې خو هغې هلته ویل چې عباد الرحمن داسې داسې کوي که نه نو هلته مبتدا وه او دلته خبره ذکر شو چې دیله به الله کوټې داسې ورکوي په دې منځ کې الله د 11 صفات ذکر کړل هغه 11 وي شیخ 15 وي تواضع یې کول حلم او تهجد یې کول یرو پکې اسراف او اقتار نه کو د شرک نه پاکي د زنا او قتل نه پاکي توبه کوي دروغ نه ډډه کوي معافي کی ګناهګار تا وعظ قبلی د قرآن وعظ قبلی نصیحت قبلی الله د عجزی کې ابتحال الله کوي کنه ودا ذکر شوی دي الله بولا کوټه ورکی جنت کې غرفا من فوقها غرف مبنیه سورۃ زمر شلم آیت پیش کړي امام سمرقندی
ابن عباس وی د غرفا نه مراد جنت ته یا ارغ دنګې کمرې یو بل د پاسه چې جوړي هغې ته وي د زمرودو نه د ملغلرو نه د یاقوتو نه به جوړي تو سبا آیت ته وهم فی الغرفات آمنون دی با کمرو کې پامن بی نه هغه دواړه ایتونه ولې بلتی بما صبرو په دې وجه چې دی صبر کړی دی ځان یې ټینګ کړی دی په دغې صفاتو دا پنځلس صفات په دې کې موجودو ځان یې دا یې په ځان کې راوستو دې کې چې کوم تکالیف راتلل هغه یې برداشت کړي دي په اوږدو اوږدو لارو وروره درس راغلي دي خو ځان یې ټینګ کړی دی ښه دا نه پرېږدي په ګرمۍ په سړی باندې دین نه پرېږدي په خپل دین باندې ټینګ دي د مشرکانو په اذیت باندې ټینګ دي د هغه په خبرو باندې د چا په خبرو باندې دي دین نه پرېږدي چې ورګه ټوپۍ وغورځوه پلانې خاندي بنو دې پسې پوهېږي دغه سترګې پټې دي امام راضي وي صبر ذکر کړی خو مصبور نه دی ذکر کړی چې دی د څه نه ځان صبر کړی دی هغه وي الله یې پېژندلی دی دماغ یې په هغې کې ستړي کړي تفکر یې په هغې کې کړی دی اطاعت یې کړي د الله خبرې احکام یې ټول منل په هر رنګه سختۍ کې د الله حکم د منو شهوات یې پرېښي دي مزې یې پرېښي دي حرامې جهاد کې تکلیفونه کړي دي غریبۍ یې تېرې کړي دي د نفس مقابله یې کړې ده دومره سختۍ یې کړي امام قرطبي وي د الله په حکم باندې دي صبر کو ټینګو دا د خپل نبي خبره منله ویلقون فیها تحیة وسلاما پیش کولی بشي دیتا په دې جنت کې ورته مبارکي پیش کیږي تحیه مبارکي وسلاما سلام ملائک به ورته پیش کوي الله به ورته پیش کوي فیها په دې جنت کې فی الجنت تحیم وی سلام دی وی اوسو کی تحیه دعا دا امام رازی دی کی والتحیت الدعاء بالتعمیر بل چاہتا دا آباد دعا کول اللہ دے آباد ساتا خاد و آباد سلامم دعا دا خو سلام دعا دا سلامتی دا فرق بکیو کا والتحیت الدعاء بالتعمیر والسلام الدعاء بالسلامت نہ دے مطلب دا ہے چې د جنت نعمتونه به همیشه الله هغه همیشه آباد ساتي او سالم ساتي نه کټ کیږي یا الله به د سلام پیش کی سلام قولا من رب الرحیم سورۃ یاسین آیت یا ملائک بوتا آوازونه کی سلامونه بوتا کی سورۃ رات 23 آیت اولنی آیت سورۃ یاسین 58 دی دا بل آیت ملائک و سلامونه کی سورۃ رات 23 والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم اغیب و سلامونه کی یا به یو بل سلامونه کی خالدین فیها ہمیشہ بھئی پدے جنت کے حسنت مستقرا و مقاما حسنت دیر خیستہ دے دا مستقرا دو سے دو زیم و مقاما دا دیر کے دو زیدے دیر مزیدار زیدے اللہ دے مونگا لمونگا جامو گرزی بشارت تے داخا دا آغی آیت مقابل کرے چھے علتے ہوئے سات مستقرا و مقاما جہنم دیر خراب زیدے دیر خطرناک زیدے دلتے ہوئی جنت دیر مزیدار زیدے گورے دیر خکل زیدے خالدین فیہا امام طبری مانے کی دا کسان دا دیرہ چھے کوٹھے ورکولشی جنت کے مزیدار کمرے دی با ہمیشہ ہی پدے کمروں کے ہمیشہ بال تپاتی کی کہ خالدین فیہا دا کمروں کے بار وقتی لابسون الى غیر آمد آئی کہ زمانہ دا معلومہ 2000 کالا 50,000 2 کروڑ کالا پتہ لیکن سمر زمانہ دا ہمیشہ بھی یلتا حسنت دیر مزیدار دے مستقرن موضع القرار دیر مزیدار زیادہ قراری دے و مقامہ اور دیر زیادہ مزیدار دا پاتے کی دو دا امام رازی لکلی وحادا فی مقابلت قوله سات مستقر و مقامہ اگر دیر بدحال ہو جہنم و دار دیر مزیدار دے جنت داغی مقابل کی ہوئی قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قلوا آیا ما يعبأ بكم ربي سپروا کی زما رب ستاسو پا پیدا کولو باندے زما رب ستاسو پروانی کی لولا دعاؤكم کچرے نوے ستاسو رابل التوحید فقد کذبتم یقیناً تاسو دروجن کداغ توحید ما خورو بللے ما دعوت درک فسوف یکونون زردہ چشیبا عذاب لزاما تاسو باندے لازم امام راضی رحمہ اللہ علیہ کی ربط دا سے دے
چې الله د متقیانو د صفاتو ډېر تفصیل وکړو، د هغې د ثواب حال هم ذکر کو. نو رسول ته آخره کې حکم کوي چې داسې ووایه چې زما رب ستاسو پروا نه کوي مړه یعبو بکم لولا دعاکم، زما رب ستاسو د عبادت پروا نه کوي مړه، هغه ستا عبادت ته نه دی محتاج. تاسو ځکه مکلف کړی چې تاسو فایدې حاصلې کړئ، تاسو په خپل اطاعت د الله فایدې حاصلې کړئ، جنت حاصل کړئ مړه. امام قرطبی لیکي هذه آیت مشکلات، دا آیت مشکل دی، ملحدان دا آیت پیش کړي، خبرې دی کې ګډې وډې کوي، هیڅ مشکل نه دی، انشاءالله آسان وي. تخویف دنیوي دی په دې کې. ها هغه خلکو له تخفیف دنیوي دی چې دا مخکې اوصاف نه مني، د دې مخالفت کوي، د دې صورت دا مقصد نه مني. صورت مقصد سو تبارکه وکنه برکات من الله. مخالفین له دمکی دلته قل ما یعبو بکم ربی، قلو آیا تو بری معنی کی او آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلقو تو آیا چا اللہ ہوتے لے گلے، اللہ تاسو اڑو شماری نہ پسکے، تاسو اڑو سکے شماری نہ، زما رب پتاسو باندے مڑا سکی، تا غ محتاج دسو. ما یسنعو و ایو شین یسنعو بکم ربی، سمرقندی ما یفعلو بکم ربی، زما رب پتا سکی سڑیا، تا غ محتاج دے. ابن جوزی وی تاسو مړه ساړو سه حیثیت نشته، تاسو اړو سه وزن نشته، سه قدر نشته د الله په نظام. ځان سره نوٹ کړئ. با امام رازی وی خلیل وی ما اعبو بفلان، چې کله خلیل وی چې کله داسې عرب وی کنه معنا دا د ای ما اسنو به زمړه په داسو حکم گویا کې هغه ډېر معمولی غنی د تحقیر کی استحقار کی داسې شی په داسو کوي. ابو بیدوی ما اعبو به ای وجوده وعدمه عندي سوا، دما پنځ د موجودگی او د غیر موجودگی برابر دی، کدی نه سکنی نه سوا. لالا کا خلق وی پختو کې کنه متل زجاج وی معنا هو ای لا وزن لكم عند ربكم. عبء يعبأ ده عبء نه دی فی اللغه الثقل، جبه کې دا لغوی طور دا ویلی شي وزن ته. ستاسو سه وزن نشته ما در رب نستاسو سه حیثیت نشته ما که الله پاک ته دعوت نظر کړی توحید نستاسو سه حیثیت دی دله پیدا کړی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اک خبره دا خو لګ الفاظ بدل وروړي. ابو عمر بن علاوی ما یبالی بكم ربی، زما رب تاسو سه پروانه کی مړه، لولا دعاؤکم کچره نه ورا بل تاسو ته دعوت درکول نه او دا دعوت درکول نه. دیکھ ابن جوزی اقوال ډیر لګلی خو آسان دعوت معنا ته کوم آسان معنی کوم. لولا دعاؤه ایاکم لتعبدوه، کچره نه دا غ دعوت درکول تاسو ته د سره پر دعوت لتعبدوه د پای تاسو د عبادتو کې نه تاسو سره پیدا کوله پتا غسی کی. مجاهد وی معنا دا چې تاسو ته پیدا ضرور شي، هغه ته محتاج هونه دی، کاغه تاسو خپل توحید ته نه رابللې. نورم په دې کې معنی شته، ځکه اختصار سره یو عالم چې کوم صحیح دي، نور غن توجیهات دي. امام رازی لیکي لولا دعاؤه ایاکم الی الدین، امام رازی کچره نه بلل تاسو حکم چې ما وی عمدا ابن جوزی لیکلی، امام رازی لیکلی کچره نه دعوت داغه تاسو لا نه بلنه داغه تاسو لا تا بلل هغه نه کول کنه نته نه پیدا کوله. رسولان اغرا لګل تعالی دل پیدا کړی چې رسول تعالی دعوت درکې، دین تا بلل طاعت تا بلل دا نه وی. لولا دعاؤکم لولا ایمانکم لولا عبادتکم لولا دعاؤکم ایاه فی الشدائد. څوک بګی دا وی چې تاسو الله ته پاګه سختۍ کې आवाज نه کولې، کله کېشته کې چې ګیر شي کنه خو هم بګی تللی دي عادل سمې نه خوري. امام رازی بلا معنی کی ما خلقتکم و بی الیکم حاجت ان تسالونی فاعطیکم وتستغفرونی فاغفر لکم. بہر کیف قرطبی پکے قرطبی میں لکھے لولا دعاؤه ایاکم لتعبدوه فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف الى مفعوله وهو اختیار الفراء. دا پکے موږ دا پسند کوو، دا امام رازی لکھلے، قرطبی لکھلے، ابن جوزی لکھلے، ټول لکھلے دي. دا آسان دی، دا نوٹ کا نور پرې دا.
فقد کذبتم یقینا دا تکذیب کو دروغجن او ګڼله دا مسله یعنی زرا علما ما تاسو الله توحید دعوت درکو دغه عبادت دعوت می درکو تاسو هغه نه منو فقط کذبتم یقینا تاسو دغه دعوت تکذیب کو کم دعوت چې الله تاسو پیدا کړی وي چې تاسو به پیدا کوم نبی بدرزی امام رازی لیکلی فالمانا انی اذا اعلمتکم ان حکمی انی لا اعتد بعبادی الا لعبادتهم فقد خالفتم بتکذیبکم حکمی ٹھیک شو واضح شي کنه تاسو دغه خلاف وکم قرطبی وی قریح ته وی فانتم قد کذبتم تاسو د دې خلاف کو ام نه منو ولم تعبدوه د الله عبادت نه منو ام نه کو فسوف یکون التکذیب نه تکذیب بسیږي سبب العذاب لزام عذاب بدی پر جخ بشي فسوف نظر دا چې شبا یکون لزاما فسوف نظر دا یکون چې شبا عذاب چې دې تکذیب په سزا کې بدا سور عزیز شبا غزو لزاما تاسو پورې یو زبرغه لازم بشي لازم ملزوم بشي نزو کو چې بدر کې وجل شو اخرت کې هم ول ورکول کیږي عذابا لازما ابن جوزی لګي په بدر کې وجل شو فقتلوا يومئذ ناغه د دنیا آخرت هم پهل ته برخ شو عذاب آخرت سره برخ شو وي دویم دا چې مرګ مراد دی دریم دا دی ان اللزام القتال والله علم بثواب وي بیا لفظي معنی ته ګوره آیتونه ډیر دی واړو نو ډیر مزه کوي والذین دا عباد الرحمن دا سه کسان دی لا يدعونا چې نرا بلی مع الله دا الله سره الہن آخر بل مددگار ولا يقتلون النفس التي ونوجني اغا نفس حرم الله جل حرام کړی دا قتلولو الا بالحق بغیر د جرم شرعینا ولا يزنون دي زنام نه کوي ومن يفعل ذلك شاګدا کارونه وکړل القاسا ما مخ بشي د ګنا سزا سره يضاعف له العذاب وزيادول بشد العذاب يوم القيامه د قیامت پر ورځ ويخلد فيه مهانا مشبي دی پاغه عذاب کې مهانا ذلیل وسبګو الا من تاب لیکن هغه څوک هغه به الله ذی لګین او عذاب نشته دی چې هغه شرک نه توبه وکړي دغه کارونه توبه وکړي او امن ایمان وروړو انیک عملو کی فولای کدا کسان یبدل الله سیئاتهم حسنات بدل بگی الله د دې بده پنه کو سرا د الله بهون کې مهربان چاچه توبه وکړه او عمل صالح نیک عمل کو نیک عمل کو فانه یقینا دی یتوب الله واپس کیږي الله تماتا واپس کېدو نه الله سره د غب نه لګي بیا توبه وی سم توبه دی وکي والذین دا عباد الرحمن دا سکسان دی لا یشهدون الزور ناظریږي د ګناه مجلس تا وذا مروا کله چې ورتیریږي باللغو د ناروا کار په خوا کې مرو کرامه ورتیریږي ځان بچ ساتون کې دغه خلکو چې منسوخ دي تیریږي نه بلکې منې کې به پلاس باندې چې کله ستا وس رسیږي کنه والذین او دادا سے خلق دی اذا ذکروا چې کله بیان کړي دي ته نصیحت د پاره بیاات ربهم د رب آیتونو حکمونه لم یخروا علیها نور پریوزی پاغي باندې ثم عمیانا کانه وړاند ځان پېش پیلی کوي نه په قران والذین یقولون دا کسان د عباد الرحمن چې دعا کوي وای ربنا هب لنا ربراکی مونږ ته من ازواجنا د مونږ د بیبیانو او ذریاتنا او د اولاد نظمون قرۃ اعین یخوال د سترګو وجعلنا کی مونږه للمتقین امامان د متقینانو اولئک دا پیندل صفات ولکسان یجزون الغرفا دی له بدله کې ورکول شي بنگلې بما صبرو په دی وجا چې په دی خپل کارونو باندې ټینګ پاتې شي وي ځان بټینګې ښا ويلقون فيها دی دبا پیش کول شي په دی جنت کې تحیت و سلام مبارکی او سلام خالدین فيها همیشه به په دی نعمتونو کې حسنت ډیر خسته دی مستقر و مقام دا ټکانا دو سیدو زه مقام او دی رکدلو زه قلوا اے نبی پر اخره کې دمکی ور کده نمن کو ذا ما یعبو بكم ربی سما رب سپروا کی استاسو پتا سو سے کوي مړه لولا دعاؤکم کچر نه استاسو را بل توحید تا توحید تو ہمارو بللے فقد کذبتم تاسو دروجن کو توحید داغو نوس بسی فسوف یکونو زردا جشی بازاب در تکذیب لزاما تاسو باندې لازم صورت امتیازاتو دیکھے شبہات د منکرین و ذکر شو
دا غي جوابونه په کثرت سره اول آیت نوای نهم پورې امتیازات معنا هغه کومې خبرې چې نور صورتونو کې نشته دي کړي رد شرک فی البرکات درې ځله وشو په صورت کې دعوه تبارکه اول آیت کې لسم کې 61 کې د مشرکانو پلیته ذکر شوې دغه ګنده ویناګانې ګنده کارونه دغه ذکر شو شیخ دلته لیکي چې 12 اوصاف ذکر شوي د موحدینو 12 نه بلکې 15 دي ها د عباد الرحمن د 63 نواله 74 پورې بل پنځم سده 27 29 پورې ظالم سړی چې د نبی سره اتباع نه کوي هغه بیا افسوس کی په اخره کې تلی او مګی لاسونو و مګی شپږم خبره جواهر القرآن او در المنظومات سلک درر لګل دا چې کوم سړیم د توحید بیان کړی دی کنه خلکو ته پیش کړی نه خلکو هغه پورې خاندانې کړی دی ته پر خلک خان دي د توحید آیات او نفی شرک فی التصرف دې صورت کې شی په اول آیت کې پدریم کې نفی شرک فی التصرف اول آیت کې دریم آیت کې او 45 نه 47 پورې نفی د شرک فی البرکات شوی د غیر الله نه چې غیر الله برکت نشي چوي د الله نه علاوه چې څومره څه دي اول او لسم او 61 اول راګوزه کا داوی دغه دي کنه الله عالم الغیب دی او برکات نازلی شپږم آیت کې معبودان باطلا دي چې وی مونږ کې برکات شي کنه کم سيزونه کم بوتان دي کم قبرونو والدي اغي بعد دین بیا براءت او انکار وکړي چې مونږ خدا سونه پیژنو ولا سمایت نن له سم پورې بس کې ها سبحانك الله